أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. السلام علیکم معزز ناظرین و سامعین. د ابتدایي کلاس د نرسري د تدریس آغاز مونږ کو په هغه کې چې د ټولو نړومبه زمونږه د دغه حروفو د آغاز نه د لیکلو د لوستلو نه مخکې د ماشومانو د ایج زمونږ یو وضاحت وشي چې کوم ماشومان ته دا مونږه شروع کو نو دا تقریبا د 3.5 کالو نه 4 نه والي 5 پورې چې کوم ماشومان دي دا د هغوی چې دی د پاره د حروف تهجي د شروع کولو یو آغاز دی او دې عمر کې یو خبره یاد ساتل پکار دی چې په دې وخت کې د ماشوم د تفهیم او د ادراک صلاحیت چې دی په غروج کې یعنی مطلب دا چې دی وخت کې د ډیر زیات زده کړه کوي ډیر زیات تیز د فهم او فراست نو په دا ټیم چې دی د والدینو او د اساتذو د فار چې دی نو ډیر زیات اهم او ضروری دی. الریډي د دې لپاره مونږ چې څنګه په منی ویډیو کې ویلي دي چې کلاسونه د دې لپاره مونږ مزین کړي به خسته کړي به د سره وابسته چې کوم د زده کړې مواد دی په دیوالونو باندې الریډي چې دی نصب دي او سیټ شوي دي. اوس مونږ چې دی چونکې د آغاز کو د تدریسونو په تدریس کړو بیسیس چې دی هغه اوریدل دي یعنی مونږ دا ویلو چې لیسنینګ یعنی لیسنینګ کم سکل چې دی د په تعلیم کې د ټولو نه اهم او لومړی سکل او بنیادی سکل دی ځکه چې کله ته یو څیز واوري نو د هغې تفهیم به تا ته حاصلیږي ته مخکې ځې نو لهذا د اوریدلو صلاحیت د دې لپاره چې کومې سرګرمۍ دي یا د دې لپاره چې کوم ماهرینو چې د طریقې غوره کړي دي هغې ته خاص توجه پکار ده او سنه حضور اهم عمل دی تاسو په تجربه کې ولیدلي یعنی که یو ماشوم چې دی هغه چاړی نو دا یاد ساته چې هغه به کوڼي ځکه چې هغه څه واور نه اورېدل نه هغه ویلی نشي سوره چې تاسو چاپیره په خپل چاپیرچول کې ته معلومات وکړئ نو همیشه چې دی هغه به کوڼ سړی به چاړی اورېدل ځکه لازمي دي چې د دې لپاره دا ستا د زده کړې دا ستا د ټول تعلیم لپاره چې دی لومړی بنیاد دی نو زموږ فوکس به چې دی اول هم په دغه کې صلاحیت باندې هغې لپاره موږ الریډي چې دی د تعارف سیشن چې هغه تاسو ویلی دی د ماشوم سره تعارف د هغه خپل نوم وغیره د هغه سره وابسته چې څومره د تعارف خبرې دي هغه او خپل تعارف ورته اول کول چې تا نه چل زده کړي زما نوم محمد صلاح دی او زه د پلانکي کلي سره پلانکی محلې سره تعلق ساتم تاسو خپل تعارف وکړئ نو اول ورته ته ماډل پیش کړئ بیا به هغې خپل دغه شان بیا زمونږ چې کوم نظمونه دي هغه به چې دی نو هغه به مونږ آغاز کې کوو د دې تدریس د حروف تهجي د شروع کولو نه مخکې به زمونږ د نظمونو دغه چې د هغې دلچسپي والي هغې تا سره چې دی په دې کې فری شي دې سره دغه شانتي کیسه ګویي کول ماشومانو ته کیسې کول اخلاقي کیسې په خپله څه جوړول د ځانه څه الریډي په کتابونو کې هم موجود دي او دغه کیسه ګویۍ کې چې دی نو ډېر خاص خبرو خیال ساتل یعنی چې ته کلم کیسه ګویي کوې نو ته به هغې کې سسپنس پیدا کوي په هغې کې به لږ د ماشوم دلچسپي پیدا کوي نو ځای په ځای هغې کې رکاوېدل ودرېدل او د ماشوم نه سوال کول چې بیټا اوس په مخ کې څه کېږي نو چې کله تا ورته دا سټپ ورکړو نو هغه به چې دی یو خو ستا د دوران کې تا سره ټچ اوسي چېرې ما نه خپل استاد صاحب چې دی یا استاد جي تپوس به کوي چېرې مخې ته څه کېږي دا هغه طریقه ده نو هغه به کیسې ته به توجه سره غوږ وهي دویمه خبرداره چې هغه تخلیقي قوتونه به سیوا کېږي هغه به سوچ کوي دغه د فکر د تدبر د تفکر کوم دغه چې دی صلاحیت هغه به امپروو کېږي چېرې مخې ته څه کېږي نه به په خپل ذهن زور راولي دا ټول د کنسنټریشن د توجه او د ذهني مشق چې دی دغه طریقې دي او په دې طریقه باندې به ته مخې ته ځې او لکه چې دی نو ماشوم به د هغه په دغه کې به ادراک کې به اضافه کوي او د دې سره دویم زمونږ چې کوم سکل دی هغه سپیکینګ دی لیسنینګ پسې دویم دی ویل یعنی کمیونیکیشن نو هغه هم ته په دې کیسې ګویۍ کې په دې نظمونو کې هغه تا ته خود بخود حاصلېږي ته د هغه سره خبرې کوي هغه تا سره چې دی ستا د خبرې جواب درکوي دغه شانتې چې دی هغې باندې ته موقع ورکول چې ستا نه کوېسچنز وکړي ماشومانو کې د سوال کولو صلاحیت چې دی هغه پیدا کول چې ډېر زیات هغې تا نه سپوسونو کې سوالونه یعنې موږ سره چونکې د ماشومانو آغاز دی هغې ته ډېرې زیاتې مواقع ورکول د خبرو چې هغې ډېرې زیاته تاسو سره خبرې کې خو د یو خبرې خیال ساتل
هغه دا چې کله ته د یو سوال تپوس کوي یا د یو خبرې نو مطلب دا چې هغه اجتماعي جواب ته نه ملاويږي بلکې انفرادي هغه ته ګایډ کې هغه رهنمایي کوي چې بیٹا زه چې ستاسو حکم د هغه جواب چې چاله ورزي لاس پوچتا وای نو به یک وخت بتا ته سلورو 15 شپږ کسان आवाज نه راځي او کلاس په دته ډیسټرب کیږي نه او کلاس ورته چې د متاثر کیږي نه نو دا ستاسو د تدریس د آغاز نه چې کوم ډومبه دغه د شروع ده نو په هغه کې به چې نو دا اقدامات چې دا لازمی کوي او دغه نظمونه او دغه کم کہانی چې دی یا د تعارف کې دی چې په دې ویډیو کې داغه سو نمونه چې دی ناغاز په یو سایت کې چې دی تاسو ته او چلوما دا الریډي تاسو په کتابونو کې موجود دي نړمبای کم از کم 20-25 ورځې د ماشومان ته د حروف تهجد لیکلو یا د تبنځي دغه وخت ستاره لپاره چې کم دی دا د ماشومان سره د ګل مل کېدو دی هغه او ستاسو ترمنځ د فاصلو ختمولو دی د هغه سره بت په دې شل ورځې کې چې تکله دا سرګرمۍ کوي دا نظمونه دا تعارف دا کہانی نو د وړو به یو خو چې د تعلیم سره دلچسپي پیدا شي او هغه به چې د نو ډیر په مینه سره چې د نو تاسو سره ناست ولاړو او راتللو تاسو سره کې ناستلو نو دا به او شي او بل د هغه د کلاس ډیسپلین به موالي ورسره چې د تا د اغه ذهن سازي وکړه تازمکه تیار کړله برابر د کړله کاروندې ته د رډی کړه نو چې تکله حروف تهجی شروع کړي نو هغه به تعالی فار چې د الریډی زمکه تیاری وړو توجه به تحصیل کړي ای به تازان سره مانوس کړي ان شاء الله ته بیا بهترین انداز کې چې دینو خپل د حروف تهجی آغاز کولای شي په 14 نمبر ویډیو کې ان شاء الله مکمل تفصیل سره بهترین انداز کې بتاوسو څنګه د حروف شروع کوي داغه صوت داغه شکل داغه لیکل دا ټول بتاوسو ان شاء الله پراتون کې ویډیو 14 نمبر کې ملاويږي ډېر مننه والسلام السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته